بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. 11 سبق دینا مخکې موږ ادغام په باره کې ذکر کړ. ادغام تعریف وکړه، بیا ادغام والا قسمونه بیان کړو چې ادغام والا ټوټل څو قسمونه لري؟ درې. څو قسمونه لري؟ درې قسمونه بیان کړو چې ادغام پهلا مو قسم بیان کړ چې کله حروف یو قسم راغلو مثل راغلو هو کې ادغام کې چې هر شي ادغام متمثلین یعنی مثل کې ادغام کوي چې یو قسم نه وي، یو قسم حروف نه هو، لیکن مخرج یو مخرج نه ادا کیدو غیر ادغام تبیان شو ادغام متجانسه او دا هو مواردو څخه نه راوړل چې دا کې نه کیږي. یا دې باندې ویلو چې مخرج یو نوې حروف یو نوې لیکن مخرج قریب وي نو ته به ویلو چې ادغام متقاربین. نل مذکر قوم بھی ولا احکام میم ساکن صرف میم نہ میم ساکن کہ قید یہ شے احکام یہ شے موارد یہ شے میم ساکن کے حالات یہ شے تو شمیه ہوتا میم ساکن کے حالات ہوتا ہے شی میم ساکن کے قید ہوتا ہے شی قواعد وغیرہ احکام تو صورت نہ چنا مار کے میم ساکن مبارک نہ نمو ٹھیک ہو گا سب مبارک میم ساکن میم ساکن بس پہلا چوا تو میم متحرک مبارک نیو اغا میم تقریبا زبر زیر پیش وغیرہ سے راشی روزی مبارک مو نیو کیا خبر نہ بس مو پہلا شرط جدا میم کو کارو چشوی ساکن میم کو کارو چشوی ساکن بس اغا میم تقریبا زبر رہا یا زیر رہا یا پیش رہا یا دو پیش رہا یا دو زبر رہا یا دو زیر رہا تو شے مراولو غیب مبارک مو خبرہ نکو بس غا ذہنہ او بس غامیم ذہنہ او بس غیقی کہتے میں دے چلی گی نا ٹھیک شو گا بس میم آغا میم سخی میں نے پاسد سے رشی جزم یا سکون ٹھیک ہے گا دیدوینا میں کو خیال یہ گا جزم ہوتا ہے یا سکون اور دیمی مدد سی گیا تشمن جزم رشی میم بانی تشمن جزم رشی یا سکون رشی تا سی غطا ساکن غدا زی ساکن یہ ساکن اور سکون مفاق کے خیالات سے ساکن اور سکون کے سب بات دے بس دا میم تشہرے ساکن دے دا میم بہت تشہرے دا سکون ٹھیک شو گا ہاں یہ تا میم تا ساکن ترے حالات لگے سو حالات ناری دید بعد دا خرف ساکن دید بعد نون والا مندہ حالات ناری نون ساکن والا خبریں بیان دار سی Visual mime sakin wala tasdashu ruboya nune sakin wala ama da halatuna agari obya lagba ke paatsa pehla to shere idgham to padhoge idgham se tesh idgham padhoge yes sir tesh sabse wala har bal yani idgham yani idkhal متعدد بزو ادخال داخل کرنا ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل داخلی دا پہلا والا ساکن و دویم والا متحرک و ساکن دی مہدا ورنا بست صدا ورنا دل سکون دی داخلی دل سکون دی اندیه ترجیل شو ادغام آسان بگر ادغام حسین کشتا بس اوز با میم کے ادغام کو یعنی میم با بل والا حرف دا بل الحرف دا نفس وزيادة تلشي إدغام زاشر بيان شعر إخفاء زاشر إخفاء مانا مخلال تصم منزول يوكا زاني منزول بالجهر ينشي زاني بالإخفاء يعني چھپانا پٹھاور يوشد سكي پڑھ کے قدر تلشي إخفاء بمقابلة کے تشعر إظهار بس میم ساکن کے درے قسم ہیں یا میم ساکن کے ادغام کے یعنی میم ساکن دبا کونٹے کا رگل غیر دیور مواسا یا ادغام ماگا یا ماستا کونٹے کا رگل غیر واجی پٹ کا میم ساکن یا ما لازم غنہ سی یا لاکا ٹھیک شو گا دریان سورہ دارے
میم ساکن که اظهار ما کوا پتوامی ما کل میبیا زمینیا اظهار کا ظاهر کا سرگندی کا میم میگه یعنی بس پیشو کنش Yes, sir. میم ساکن متحرک نه ساکن زو حالت یعنی شی Draw. درو یا به میم ساکن بلکه کتاب نبازو یا به میم ساکن پتاوم یا به میم ساکن سرگندو زو حالت کنش Dre. پتاوال سرگندوال Baltana bas. بس ٹھیک شو اوس بالدار کلا کونو دا خداویل سو میم ساکن درې حالت بیوم یی پټوم یی سرګندوم یا مخاله ټکی دی ورنبازو یی څه د کلا کې یی څه ادغام اخ صورت کې وکا چې کلا میم ساکن د بعد میم رش Mim Rashi. کوئی شو ګرځ Yes, sir. Push. میم ساکن د بعد څه رشي Mim Rashi. میم رش دا میم ما کې څه دی مې څه شمه دی زبر لري شي زیر لري شي پیش لري څه لري دا میم پهلا میم څه ساکن وي بهم ورسی میم راغه نو فور څوکا ادغام وکا فور څوکا ادغام هغه چې ادغام نه ما بیا څه شو ادغام درې کیسو ادغام Mutabasilain. متماثل ولی میم د میم کې میم او میم سره دي کنه لري دا ادغام متماثلین آی بس میم په څه کې میم ته په پهلا ادغام متماثلین کې ویل چې کله یو ساکن راغی دوی قسم حروف راولو او یو ساکن په متحرک کې دا څاړه مخدا Nabas. بس خام خای خام کیده سارا زمینه نو بول کې خام کاوه ٹھیک شو یو مثال مثلا وهم مهتدون. شابه پہلا مثال څه مثال هم منها بس او سیدا ذکر هم منها نون راځو سترګې مارا چول نون کې لیسا نون اورازه روبا سمې میم ساکن راغلی کنه هم کې Rahale. میم ساکن د بسره راغلی Mim. میم راغلی اوس کې مڅیرو چې میم ساکن د بعد میم راشي نو څه کیږي Idgham. ادغام اوس د دا میم څه کوم دی میم دا Nabas. ورنا وسول څنګه گویا و څنګه ویل داسې ٹھیک شو هم Minha. هم منها یعنی یو میم څه پټ خاطر څه دی بلدا ورنا کوئی نشور میں Push. ادغام نه پوه شو Yes, sir. بس میم د بعد میم ساکن د میم راشي ادغام وکړه کا میم ساکن د بعد څه راشي با. با راشي صرف با نور حروف نه څه Ba. څه با. څه با. با یا څه وکړه اخفاء څه وکړه Ikhfa. میم به یې څه پټ اخفاء څنګه کیږي میم به یې میم کله څنګه ادا کیده هوټو نه ادا کیده کنه شټه پر کې نو شو چې میم ادا کیده کنه ادا کیده مخرج ځه ها یس دا ٹھیک دی فرض کړئ دا ها میم په څنګه یې د شټه پر کې ملاوا ما بالکل خپل کې تذکر کا معمولی باندې پاسلاور کې Vila. ویلا دیسا به اخبار کې نوش کنه خپل کې ملاو کې بیا میم ادا کیږي به اظهار کې کیږي بیا کې اظهار کیږي بیا څرګنده ویلا پټولو طریقې څنګه لري سمې په څنګه وړي مثلا دغه ربهم بهم سواګه نشته مثلا څه ربهم بیا څه Behim. بهم اوس دا ځکه میم ساکن راغلی کنه راغلی Rahale. میم ساکن د بعد بار راغلی کنه راغلی راغلی. اوس په کار دا میم موڅو کو پټ Patko. پټاولو څنګه طریقه اخفاء څنګه کو دا میم ورسره غاغونه اوکه غاغونه خامخاله کیږي اخفاء کې نو غونه ورسره عمل کې غونه ورسره کې خدا پټاولو طریقه سره زدا شانډه پر کې ویرو ده Nashi. نذكرك سويا ربهم به ربهم بهم آسان شو کنه Asan. بس فان داشت Yes, sir. فکر سبکی فکر سر داشت وصل درست داغا میم ساکن دو میم راشی ادغام کن میم ساکن دو باراشی Ikhfa. بس نور خو آسان اظهار آسان چند بعد میم ساکن دو بعد با اور میم نمی راغلی نور سم راغلی 26 huruf ke. 26 حروف نور 26 حروف کے سشی راغلی خار راغلی قاف راغلی تا راغلی سشی راغلی ها با راغلی ها خالی با راغلی بیسی کی اظهار ٹھیک ہے کیا
اخفاء کی بارا بار بسوکم اخفاء بارا بیا اخفاء ٹھیک ہے بار مین علاوه څه شی راولو څه شی وکا اظهار اظهار متسویه بیا مثلا اظهار والا آباؤهم هم کسی شاید خاله که میراش هم آسان شد کنش بس نه سبب دیره آسان خلاصه ده سلمیم ساکن و مخالفتون بیان کو بویو سلمیم ساکن که دره حالتون هلی یا باقی که یوی بسرگنده میم ساکن یعنی میمانده بیه میم ببیه ٹھیک شو کن ٹھیک شو کن یا نه سرگنده ای بنا پتھاوه با روخونا ورکی بچوڑه خون نسا بیه وکرا با یه نشانی بخونه که ملاوه نه یوی بسرگنده منا ازهرگنه بلکه ادغام ورکی که بیاس والله کلا کی آسان آوا میم دباد میم ساکن دباد میم راغلا ادغام کا میم ساکن دباد بار آغلا اخفاء کا نور سم راغلو اظهار کا آسان شد Yes, sir. بس بیا با مثالونو که دوست اومده جواب را بود آسان ریکا